موږ دا کم میزایل چې جوړ کړي دي دا کم اسلحه چې دا موږ چې کم دی دلته صرف چې کم دی د واده دپاره نه بلکې دا موږ د جنګ دپاره د مسلمان د حفاظت دپاره د اسلام د حفاظت دپاره جوړه کړې ده. مسلمانانو ته وایو چې دې فرقه پرستۍ نه دې پاټي بازۍ نه راوځئ، یو موټی شئ، یو اواز شئ د فلسطین د ازادۍ دپاره، د القدس د ازادۍ دپاره یو آزاد شئ چې آزاد فلسطین ریاست قایم شي. زموږ په سترګو باندې القدس چې کوم دی د هغې دارالخلافه شي، د هغې دپاره به جهاد کول غواړي، د هغې دپاره میدان ته راوتل غواړي. الله دې موږ او تاسو ته استقامت نصیب کړي. الله دې موږ او تاسو ته په دې وطن پاکستان کې صحیح حکمرانان راکړي. الله دې بې حکمرانان نه موږ خلاص کړي. الله دې حکمرانان دا وطن پاک وګرځي. او څوک چې د اسرائیل او د هغې چې کوم دی د امریکې یاران دي دا غداران دي، الله دې موږ د دې غدارانو نه خلاص کړي. اخر کې یو خبره واضحه کومه، دلته به خلک لګي چې اسرائیل به تسلیمیږي انشاءالله العزیز، تر څو چې پاکستان کې جمعیت علماي مذهبي طبقه وي، عوام وي، د چا پلار هم اسرائیل په پاکستان کې نشي تسلیمولی انشاءالله العزیز. مرد آباد، مرد آباد، زنده آباد، زنده آباد. انشاءالله ستاسو ټولو ملګرو دلته راتلو ته سلام پیش کوم چې تاسو ډېر په شارټ نوټس باندې رالی، دلته حاضري وکړه. یقینا تاسو مجاهدین یې، تاسو چې کوم دی موږ خو هلته نشو تللی، دلته شبره چوکه پورې خو کم از کم راتلی شو. که قیامت کې آقای محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سره مخامخ شو، موږ به وایو یا آقا موږ خو غزې ته نشو تللی، بې وسه یو، موږ بې غیرته هم یو، هلته نشو تللی، خو کم از کم شبره چوک ته خدای راتلی شو، موږ شبره چوک پور راتلی شو، دا مو وسو. الله د وس نه سوا څوک نه دي پړ کړي. واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو. ګلوبل سمود لوټیلا باندې چې اسرائیل کما بزدلانه حمله کړې وه د هغې خلاف چې کوم دی د مفتی حاکم علي صاحب په سربراهۍ کې یو جلسه وشوه. معلومات نور د دی نه الو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. تا چې کومه قافله روانه وه او غذایي مواد یې وړه د هغوی د همدردۍ دپاره او د هغوی سره چې کوم ادویاتو ماشومانو دپاره چې کوم پیو، هغوی 15 ورځې سفر وکړو. بیګا اسرائیل په هغې باندې حمله کړې ده، هغې قیدیان کړي دي. د هغې کې د 50 ملکونو چې کوم دی شهریانو 45 کښتیانې وي، هغې په خپله قبضه کې اخیستي، هغې غذایي مواد چې کوم دی هغه اخیستي دي. موږ د هغې دپاره راوتي یو چې هغوی ته د تحفظ ورکړی شي، هغوی دې رها کړی شي، او د غزې دپاره مسلمانانو د سره د هغې سره د پاکستان هغې باقاعده ودرېږي، ښکاره دې ودرېږي، د اسرائیل خلاف دی ودرېږي، علل اعلان دی ودرېږي، او باقاعده دمکي دی ورته ورکړي چې زمونږ خلک رها نه شو. نو موږ دا کم میزایل چې جوړ کړي دي، دا کم اسلحه چې ده دا موږ چې کم دی دلته صرف چې کم دی د واده دپاره نه بلکې دا موږ د جنګ دپاره د مسلمان د حفاظت دپاره د اسلام د حفاظت دپاره جوړه کړې ده. نو زما امید دی چې اسرائیل به په خپله باندې سړی شي، ځکه اسرائیل په خبرو نه سړی کېږي. اسرائیل چې کوم سړی کېږي به صرف او صرف په غوري باندې، په ابدالي باندې، الفتح میزایلو باندې به سړی کېږي. ډېره مننه د قیمتي وخت راکولو.